من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا بر محمد وأهل بيت محمد صلوات عزیزان سید و شهدا خوش قسمتی ده دا ما و تاسو یوری بیا خدای توفیق را کړی دی چې مجالس اعضاو کې شریک شو دین لوی سعادت عظیم سعادت بل نشته ده دا زدره دا متمونه دا ټولو کائناتو انتظام ده یاد وسطه یعنی ټولو انبیاو انتظار و د مولا حسین قربانه د پاره مولا سید الشهدا عظیم قربانه دغه مجالس و انتظار کېده مولا مقام که تاسو کسوی پیغمبر حدیثو کې انسان سترګې وغړي انسان حیران پاتې کیږي انسان اندازه نشي لګوي چې مولا څوره عظیم مقام د خدای سره دا حدیث ظاهر نوریزی عرض کوم تاسو خدمت کې احب الله من احب حسینا پیغمبر اکرمی چې خدای مینه کوي هغه کسانو سره چې مولا سید الشهدا سره مینه ده یو حدیث ده اذا اراد الله بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین چا سم خدای غوړي چې خیر نیکه ورسي خیګړه ور سره وکی خدای خیګړه چی شه دی په پروردگار خیګړه داري چې هغه زړه ته د مولا حسین مینا ورچي اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب زياره الحسين چا سا خدای غوړي چې خیګړه نکي او سو کی هغه زړه ته د مولا سید او شهدا د زیارت مینا ورچي او دا هغه ارمان د انبیاو کړي د ملائکو کړي د فرشتو کړي د حدیث دسه ده ما من ملک مقرب او نبی مرسل الا وهو يسأل الله تعالی ان يزور قبر الحسین دسه ملائکه نشته ده فرشتان نشته ده دسه نبی رسول نه ده تیر شوه څنګه د سوال خدای نه کړي نوی چې خدایا مولا سید الشهدا د قبر زیارت رته نصیب کی برعکس د حدیث اشته د پیغمبر اکرم دی اتھنټیک حدیثونه دی پیغمبر اذا اراد الله بعبد شرا قذف في قلبه بغض الحسين کله چې خدای وغوړي چا سره عذاب ورسي چا ته سزا ورکړي هغه سزا انداده چې هغه زړه ته د مولا سید الشهدا کینا ورچي بغض ورچي انہوں ډیرو مسلمانانو زړه ته چولې ده ویلې څه داویدار د دغه خبرې دي چې اهل بیت مومنو حسنین کریمین مو منو پیغمبر خلخانه مو منو خو ذکر نشی برداشت کوای جلوسونه نشی لیدای مجالس نشی لیدای دوی نمونده پختنه کو چې دا مجلسونه دا د چا مجلسونه دي تاسو مو ته دي شي جواب لګ را کوي دا د اهل بیت مجلسونه دي کنه دي دا د حسنین کریمین مجلسونه دي کنه دي دا د آل رسول په نامه مجلسونه دي کنه دي دا د اهل بیتو غم ده که نه ده اول خو ته موسه کینه د غم کې موسه غم منو کا کبھی غم نشي منو کوله بے برداشت کا کچېرې ته یای چې زه اهل بیتو سره بغض و کینه نه لرم
پیغمبر وعده ده اذا اراد الله بعبد شرا قذف فی قلبه بغض الحسین. چا زړه ته خدای بغض و کینه د اهل بیتو چولی وي پوه شه چې خدای عذاب کې مبتلا کړي دي. د عذاب الهی ده او تاسو ته خدای نعمت الهی ملو شوی ده، عظیم نعمت انداده چې اهل بیتو مینې کې نن تاسو غمجن یوي. د غټ اعزاز دی مو د پاره. پیغمبر دی من احبنی و احب الحسن والحسین و اباهما و امهما کان معی فی درجه یوم القیامه. المنزونه د قبول شي خدای به درجات درکې بهش، روزه د قبول شي نو بهش به درکې، حج د قبول شي بهش به درکې، نور عملونه د قبول شي، جهاد شهادت د قبول شي نو بهش به درکې، نه پورته درجه نشي درکوای. اما اهل بیت د مینه محبت سلا جزا پیغمبر اتھنٹک کول د مسند حنبل کیا دا ذکر شوه ده، نورو کتابو کی اشتا دیدا. پیغمبر یہی تو چا موسى مینوی، چا حسنین کریمین سر مینوی، علی المرتضی سی مینوی، مور زهرا سلام الله علیها سی مینوی. اغوی تا خدای آغا درجه ورکی چو کمی درجه ته محمد مصطفی رسوله ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسا زی عنوان نن تاسو خدمت کی عرض کوم بیگا سلسله انداوات ایموت سا ارتباط ده اهل بیت سره، خصوصا مولا سید و شهدا سره. دغه ارتباط بیگا مایوان نکته تاسو ذهن ته چولی کوشش کړي وکا چو قربان دی پوي شي معرفت ولونی پیږي. سیمو تعلق داده څه مو عبید الحسین یو، مو د حسین غلامان یو. دا مو د پاره یو اعزاز ده. در روایتو کې حدیثو کې امامانو آره و امام شپږم امام پنځم امام حتی زمانه امام د الفاظ ادا کړي دي چې امام د دسی چې زده مولا حسین غلام یم اقام ده دایمو غلامه او اقا شولې ولایوا رشتہ ده اهل بیت سره. خصوصا یغه سلسله یو بل عنوان تاسو خدمت کې عرض کوم غدا ده کسا انبیاء ائمه الهی ائمه اطهار څکم عظیمه کرنما بشریت د پر کړي دی غیدا کړي دیو. ارتباط او تعلق تاسو ته درست کړي دی چې تاسو څخه ته ارتباط وساتوي، تعلق به څخه ته ساتوي. دو شی سره کائنات کې څه چي دي دغه دو شی سره څخه ته تعلق وساتوي. یو د مال او منال، یو د افراد او انسانان. دوی سره تاسو تعلق او رشتہ کوم بنیاد باندې پکار دی؟ مال سره، مال نه مراد صرف پیسہ نه ده، مال پیسہ کېدای شي، مال جیداد کېدای شي، مال خونه کېدای شي، مال لباس کېدای شي، مال خوراک چکا کېدای شي، مال هر یو شی دنیوي کېدای شي. دې سره تعلق دا ارتباط متبل چونه ده خیال دا عظیمه کرنامه انبیاء کړي ده، ائمه او خیلی ده او قران ما او تاسو خیلی ده. مثلا زیوایه تاسو خدمت کې عرض کوم چې دا تعلق تاسو څخه تلوي مال او دولت سره درست ارتباط ته خیال چې مال او دولت سره درست و صحیح ارتباط برقرار کوي. قرآن دی چې کل مما فی الارض حلالا طیبا، چه دی روی زمین باندې څه کله تاسو استعمالوي مال څه کوم شی ده هغه تاسو پاک او پاکیزه استعمال کوئ. پاک او پاکیزه شی نه استعمال کوئ. لباس وی پاک پاکیزه، پیسہ وی پاک پاکیزه، خونه وی پاک پاکیزه، جیداد وی پاک پاکیزه. مال کی یاد وسته ناجایز مال ته ورنږدې نشي، غیر شرعی مال تا ورنږدې نشي. څنګه غلې زری سره وی، ډکیتی زری سره وی، رشوت زری سره وی، سود زری سره وی، هر ناجایز غیر شرعی طریقہ ته استعمال کی مال حاصل کی حیثیت جوړ کی یو مقام جوړ کی دایمه تاسو باندې حرام کړی دي. دایمه تاسو ته حد خیال دی چې دای تاسو حد شولو، یعنی هر یو مال ما خورا وګرنه دی نتیجه متخیلی ده، نتیجه دی ور ده. دا چې ته څخه غیر شرعی طریقې سره مال حاصل کې دا ظاهر کې مال ده، باطن کې دا اور ده. باطن کې څنګه اور ده؟ کسا صرف دنیا کې تو ته ریلیکسیشن در کړی ده، دا اور ده ته نه محسوسیږي، دا اور ده. قرآن دی چې دا اور ده چې غیر شرعی طریقې سره کوم یو مال ته حاصل کې، مقام حاصل کې، کرسی حاصل کې، منصب حاصل کې، په درویغ او په فراډ او په رشوت او په تهمت او په غلط ناجایز غیر شرعی طریقې سره چې حاصل کې دی باطن اور ده.
قرآن د دسی ای صرف دنیا کې تاسو ته تخفیف ده ریلیکسیشن کې د شي د اور د محسوس نه شي اما ته دغه دنیا نه لوړ شوي فورا د پاته لګي څو ور سا روبرو شول ویلي چې کوم نجایز مال می استعمال کړي غټول ور وو قرآن د خپل ایت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا کله برزخ زندگی ته ورنوځي دا اور به تاسو بیا وکسوي سب بیا اور سرو بروي حمله به در باندې کوي مخامه باندې د اور سرو بروي حملو کې به زد کې به د اور وي ویلې تاسو ارتباط صحیح نه وو تاسو تعلق صحیح نه وو مو تاسو ته یو تعلق ارتباط صحیح خیال وو هغه صحیح لاره تاسو پریک دا ول غلطی لاره باندې تاسو مول حاصل کړي وو برزخ زندگی کی یاد وساته برزخ یو زندگی ده د سینې څه تاسو برزخ زندگی کې حساب نه کوي مرشي ته ختم نه څه ته بیا محشر وځ د انتظار کې نه سترګې د پړشي کابر ته د ګوشي ته ونی می زندگی شروع کیږي دي ته ویل شي جسم مثالی آلته توان جسم ده موتی څه ثقل او جرم نه لري وزن نه لري یو هلکا پلکا جسم ده څنګه د مادي تقاضی نه لري خو هغه یو جسم ده هغه زری سته زندگی کوي لکه څنګه خوب موت اوس کسو کنه خوب کې اند خپل جسم کسو حرکات کسو خوراک چیکاک کسو اسایش کسو عذاب او تکلیف کسو انداشه جسم تاسو ته برزخ کیا دیر کوي حکومت کسانو دالتی مال سره غلطه طریقه استعمال کړي غلطی طریقې سے مال حاصل کړي وي هغه غزي کې بیا ور سرو برو دي او چوکس جائز طریقے سے درست طریقے سے مال حاصل کی اگوی بے نتیجہ دادے سو بہشتی چینے بہشتی باغات دغو سب رو بروی آلتی نتیجہ ایٹیمیٹیکلی دارو وزی قرآن دخپل ایکس ازدید یو مثال در کم سو چو جائز طریقے سے مال حاصل کردی وی سورہ یاسین کے موت سو یہ وقت مومن والا واقعاو کی ذکر شی یو مومن دیتی ای نمائی دے حبیب نجار درې کسانو ته صدیقین لکام ملو شوی دی غوی نه یو حبیب نجار دی څه سوره یاسین تاسو الویل هغه کې اندی ذکر شوی دی دا حبیب نجار یو مؤمن انسان وو چې ته وا پیسہ حرامه چې ته مال حرام نه وو چې ته دنیا کې غیر شرعي کار نه وکړي دی به همیشه د پر خلکو ته د خدای طرف ته دعوت ورکولو بهترین انسان او خاص زندگی تیر کړی و څه کله دا هغه ظالمانو لکه آیات حدیثونه پته لګي چې قاتل کړلو چې کله مړکیږي هغه ټایم کې چې کله دغه دنیا نه چی هغه خپل مقام چې کله وکسي بهشتي مقام هغه عظیمه درجات چې کله وکسي الفاظ دادی قیل ادخل الجنه قال یا لیت قوم يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين دې الفاظ دادی چې کله دغه دنیا نه چی قیل ادخل الجنه بهشت داخل شه باغات ته داخل شه دای ته سلا ده وکسا و دا وقت کی یاد جمله دسی کئی قال یا لیت قوم یعلمون کاش کی ما دغه قوم په دغه خبرې پوي وې څه چی شي دی ایدی سلا چه ده دغه دنیا باطن چه ده دا باطن لګ دویا لیدلې بما غفر لی دوی سلی خدای ورکړي دی بما غفر لی خدای ما ته یو مغفرات روکړلو مغفرات یعنی یار تر ته وبخلو انسان نام عمل کی وا ګناه نه وی دینه پورته سلا چی شه ده سمو ته خدای مغفرت را کړی دی او دویم مسله وجعلنی من المکرمین و زي مکرمین نه ګرځولم قرآن کې تاسو وکسي مکرمین مقام د فرشتو مقام دی مکرمین مقام فرشتو ولا مقام دی او بل مکرمین مقام د انبیاء او اولیاء او ائمه ولا مقام دی یعنی زخ ما ته خدای انبیاء او اولیاء او جوار کې ځای را کړی دی دا تاسو اندازه لګوي انسان مثلا بچی وی زمانی وی خلخانای وی جدا کېدل ګرانه دی ورنه اما تلک صرف تصور خو کنده نسبیتیږي چې انسان اندغه دنیا نه اوچات شي مؤمن حالات کی ایمان حالات کی مال سره درست رابطاوي خدای سره قابل قبول وی یغه بیا سلا داده او څنګه ډایرک انبیاء صاف تویرسی ائمه اهل بیت دی روح اغزیته چې کوم ځکه د انبیاء او ارواح موجود دي یو انسان ډایرک 1,24,000 انبیاء او جوار تویر شي شهر تویر شي یا غوی جوار کی زندگی او ته ملو شي انسان نه فورا دنیا هر څه پویریږي خلخانه بچی هر څه نه پویریږي دور اعلی ترین زندگی څخه کله دیر کی یو کلا کا صلوات و سلام محمد و ال محمد باندې که خپکیږي نه قربان مشم لګ لګر مخکی کوم چټه مکه ځوی پیدا شي بهر خلک اینا نرنوزی لوک ده
څه مال سره پکار دی ما اوس تاسو تعلق رابطه درست وي یو بل تعلق طرف ته ارتباط طرف ته اشاره شوي دی او انبیاء څه یو بل عظیمه کارنامه کړي دی خلکو سره تعلق او ارتباط موت واست خیر دی د موت سره تعلق نه تاسو ذهنو کې راځي دا تعلق دا دی توجه مو طرف ته وي قرآن تاسو ته یې داس یو ائمه انبیاء تاسو ته یې هر څوک ځان د پاره راهنما پیشوا ما جوړاو هر څوک ځان د پاره مقتدا ما جوړاوي هر چا پسې نشوي تلای نشوي رواني دی چې هر څوک ځان ته پیشوا جوړ کړي که پیشوا ځان ته جوړوي مقتدا ځان ته جوړوي تاسو داسې کسان جوړ کړئ چې هغه صاحب کمال وي کمالات و ملکان هسته وي هغه سه هسته ځان د پاره د تعلق و د واسطه و د ارتباط ذریعہ جوړ کوي هغه څوک دي هغه انبیا دي هغه اولیاء دي هغه عظیم هسته کامل مکمل هسته هغه اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام دي ما تاسو تعلق ولا انسانانو سره تعلق دا شی خیله ده څه هر چا سره تعلق نوي هر چا نه متحد زندگی تیر نه کی هر چا آیین و مکتب و دین و لیار روان نخلی څه روان شي ور باندې دا تعلق د درست کا صحیح ارتباط برقرار کا صحیح ارتباط انبیاء سره صحیح ارتباط اولیاء سره صحیح ارتباط سے برقرار کیږي ائمه سره برقرار کا او څکله دا ارتباط سره برقرار کړلو دې نتیجه ده یا وای کمالات اتوماتیکلی تاسو ته منتقل کیږي ایره جوړه جمله مده ته ویلا دا به تاسو به تاسو څه مده ته ویلا څکله تاسو دسه صالح او کامل هسته او سره کامل و مکمل هسته او سره ارتباط ده به دې نتیجه کې دوا شونه دي یو خدا ده چې هغه کمالات یا هغه زیبایه یا هغه خلواله یا هغه حسن دا حسن ظاهری نه ده یا هغه هر څه تاسو ته منتقل کیدای شي یا هغه مظهر جوړیدای شوی یا هغه اثرات تاسو باندې یا هغه رنگ تاسو باندې پریوسی بیا او دویم فائدہ ادا ده دویم اثر ادا ده ایتاسو درد ایتاسو تکلیف ایتاسو دک دوی مغوی تکلیف و درد ایسابیگی بیا زیده تا یو مثال سر واضح کم تاسو کمبر و بوزر و امار یاسر و مقداد و سلمان بزرگوار دغو کسی دیری وریدلی دی مولا عاشقان دی ناز زیادو نوراو اگوی نه یو عاشق د مولای کائنات اغا زمیلا زی سده زمیلا نمیدو ای مولا عاشق و ای مولا ملنگ و ای مولا آقا سے مرید وہ سا مولانا چار چپیر پتنگ پشانتی تویدلو دیتا مود طولت سے توسو درد بیاد دوی درد حسابیگی دادا تسبیتاؤں دیتا ایواوری زی تبا شوالا بیمار شوالو بیمار وہ تبا شوالی ری سختی تبی نیولی وی ایوافتا تبو کی خونی نشور وطا بیمار و تکلیف کی وہ ایوافتا تبی تیر کرلے در سخت تکلیف کی تیر کرلو کله جمعه ورځ دراش راغله لګ غونډه کې صحت خښه و پاتې دلو لاړو جمعه غسل وکړلو ځانې تیار کو کپڑے وچولې جمعه المنځ ته راغللو مولا څخه کله مسجد کې ولې دلو امام ته مسک شولو امام غاک پکې جمله د سې تو امام ته نه دی ویلي چې مولا ز چې تمام څه حالات کې و امام څخه کله ولې دل امام ته مسک شولو امام دوی زمیلا تا بیمار شوی او بیمار شوی وی امام بیمار شوی او زمیلا ای تویا تبیوی امام دا تبیوی زمیلا ای وافتا تا تبو که مبتلا وی بیمار وی امام دام بیمارو امام تو وجی نه بیمارو دینا جوارا خبره ده دینی معرفت ولا پیگی تو چی شیدی دو یعنی تو درد امام درد حسابیگی ای تو دک امام دک حسابیگی خونی کی تکلیف تا تا ده آغا تکلیف امام محسوسوی تا امام عاشق تا چه تکلیف ده چې تو مقتدا د صحیح نیولې وی لیار د صحیح نیولې وی یا غل یار باندې کله روان وی کوم ارتباط ده دا کوم تعلق ده امام تو سره تعلق ده کنه امام سره یو تعلق ده چې زمیلا بیمار شوه ده هغه بیماری مولای ته ته بیمار وی د سوي ز بیمار و او دا څه بناوټ نه ده چې امام ته ز بیمار و یعنی څخیل ته تکلیف عاشق ته ده ماغه تکلیف معشوقه محسوس کړي ده یو بیل ارتباط ده کسا دی ذریعے سے یاد وسا دخ تعلق ذریعے سے صحیح درست تعلق جوڑ کوئی کا ناو بیا توسو قیمتی جوڑے گوئے ای توسو قیمت علا جوڑی گی سے کلا قیمتی کسانو سا تعلق پیدا ہوشی کلا سرمایہ توسو علا جوڑی دائی شوئی
با ارزش قیمتي سرمایه له دنه جوړیږي چې کله ښه قیمتي کسانو سره وابسته شوی جوړې رهو اغناسته به ته قیمت پیدا کوي او دا پیوند زده سی وته هم دا پیوند فیزیکلی پیوند نه ده دا پیوند څه کوم ده قلبي او دلی او روحانی پیوند ده چاہے ته امام نوریا ویلې نه وي چاہے ته ډیر دور افتاده علاقه کې ویلې نه وي دا پیوند څه صحیح برقرار ده امام سره د اتصال سیم واصل شوی ده بیا ته چې ته ویلې نه بیا ته امام ته ډیر ورنږدې ته امام نه بیا وریا نشي کېدای یو کله صلوات واستای محمد و آل محمد باندې زیدی دلیل دا قرآن نہ دیر کوم کسا قرآن کی پروردگار علم یہ آیات ہے متعدد آیات دے یہ دعا یون استدلال تکم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا پروردگار علم دی ان الذين آمنوا اغه سے کسان څنګه صاحب ایمان دی ایمان نه دی وی چی ته ویل شي دا ایمان ماغه تعلق ته ویل شي ایمان مطلب دا ده چې هغه سه کسان چې الله سره رسول سره انبیاء سره اولیاء سره ائمه سره صحیح تعلق وی عاشقانی وی مطلب دا ده ایمان اصل مطلب پیوند ته ویل شي یعنی هغه سه کسان چې پیوند صحیح کسانو سره اصلي کسانو سره مربوط شوه ده تعلق یې وسه جوړ شوه ده وعملوا الصالحات سکله دا معرفت د صحیح شولو دا عشق د صحیح شولو بیا خپل اقتدا شروع کیږي کسا اول مسئله صحیح ایمان ده سکله چوس ایمان زاویه درست شوله سمت درست شولو ایمان مکمل شولو پیوند صحیح شولو معرفت سکله صحیح شي اقتدا خپل شروع کیږي ایموډیر کسانو سے اقتدا نه شروع کیږي واجه انداوی عمل کی کمزوری کسانو واجه انداوی معرفت کمزور ده عقیدت کمزور ده عشق کمزور ده وعمل الصالحات مطلب انداده چې معرفت او عشق نه بعد بیا خپل مولا اقتدا شروع کوي بیا اقتدا څه کله شروع کی کسا مولا د کامل او مکمل ده مکمل زیبایی او نورانیت ده و دا زیبایی او نورانیت څه کله تی و یو عاشق څه کله ده د سه کاس عاشق جوړ شي څنګه مکمل نور وی مکمل کامل او مکمل هستی وی هر قسم تکملات ورکی وی نو بیا د سه عاشق هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي د سه عاشق به هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي او دا جمله بده سے ادا کوم د سه عاشق هیڅ کله خپل معشوق نه نبیلیږي چاہے داغه عاشق ټوکړې ټوکړې کا و نه بیل به نه کی ارار وخلا اره سي دوانی مکا بیل به نه کی ورنا ویلی دی صحیح ارتباط برقرار کړي دي صحیح مقتدا او پیشوا ورته ملاو شوی دی ارا دوی چی شي ارا ده پیګو ور باندې دوی قدرت والا ارا ده قدرت والا ارا روخلا کرسی ور کوا او دا بخپل عاشق نه معشوق نه بیل نه کی محبوب نه مقتدا مولانا به بیل نه کی پیسې والا ارا روخلا خپل مولانا به بیل نه کی قدرت والا ارا روخلا شهوت جنسی والا ارا روخلا امام نشی پرخلای مقتدا نشی پرخلای ځکه صحیح عشق زړه ته راغللو هیڅ دی باندې اثر نه چي نه شهرت نه مقام نه کرسي هر قسم ته حربي و نیوز میا امام نه نشي بلاوای خپل مقتدا او پیشوان نشي جدا کوي ځکه دا صحیح ارتباط برقرار شولو یاد وساته بیا جدا ناپذیر کیږي یو عاشق خپل معشوق نه خپل مولانا شپږم امام دا قول حدیث تاده کتابو کې مولای واورځي خپل اصحاب ته هیڅ اصحاب تاسو نه مخ یاد سي خال تیر شوی دي چې غوي خدای سره دوره عشق و دوره مینه وا چې خدای لیاره کې چې کله غوي ته ویلای شو چې خدای لیاره پرېګ دوی خدای پرېګ دوی داش دا معشوق پرې دوی وګرنا اره سم کټو پرې کومو بیا څه کلم پرې کو بیا هغه ټوکړي بیا پرې کو بیا هغه ټوکړي بیا پرې کو بیا وړي ټوکړي بیا پرې کو دومره بار مټکړي ټوکړي کو دغه لیاره نه لاس واخلوي اغه ټولي به ویلا غواشکانو به ویلا څومره راحت کې واسموي څومره ټوکړي مونږ جوړوي شو جوړې کوي سوره اراده سراوي ار کوي مو خدای نه خپل معشوق نه نبیلیګو دا به د سه عشق ده دا به د سیوا رابطه ده چې هیڅ کله انسان بیا بیزاره نه اختیار کوي شیاد وساته
ویډیو حالات دا دی که زه تاسو خدمت کې عرض کوم کسا یا شیک حالات به دا شي جوړیږي بیا هغه پیسو سره رابطه لري پیسو سره تعلق دی خو خپل پیسو ته دولت دسی ای خپل پیسو دولت دسی چې تاسو سمدوره تعلق او رابطه دی چې سوره حد کې مو خپل معشوق مولا اجازهات رکړي ډیره جوړه خبره مده توکړه دا به سود نه خلی دا به رشوت نه خلی دا به حرام پیسہ نه خلی دا بیا خمس نخپی نکی گدی سے نئے ورکئی دا بیا زکاة ورکوی دا بیا حق حلال و پیسو باندے کام و پیسو باندے اکتفا کئی پیسو سے ارتباط اندورا دے رابطی اندورا دے یا ایچا سورا مولا و معشوق و محبوب رزی دے مغ حد کی پیسو باندے دا رزی دے پیدی بے خپل و بچے و سخلخوانے سارا بیتا اندورا دے ورته ایچا اندورا تاسو سا دا سرایم ایمان تاسو سا شولا مغ حد کې دے چو کم حد کې ما معشوق و غوڑی محبوب و غوڑی کم حد کې ما تا خپل مولا و مقتدا اجازات رکی مغ حد پوری تاسو ما مزال شتا دے ویلی ایدی واجہ دا دے یو عاشق د خپل معشوق د نیتو د افکار و مظهر جوړیږي یعنی یو کس کله چول یاري باندې روان شي کنه یغه ذهن کې نیتونه ماغه راځي چې کوم نیتونه د مولا نیت کیوي یغه فکر سوچ کې ماغه فکر و سوچ راځي چې کوم سوچ او فکر د مولا وي یغه فکر و سوچ مولانا جودو کیدای نشي بلیدای نشي یغه نیت ای مولا نیت نه مشیت نه بلیدای نشي بیا عاشق د معشوق د افکار او نظریاتو د نیتو مظهر وګرځيږي هغه بیا سارا لیارې نه نغړیږي یغه به مثال انداوی څه عمار یاسر تا پیغمبر اکرم ای عمار کلا ته خالق وکسی په ویل یاري ټوله دنیا روانه ده علی په بل یاري روان دي علی پر نه دی بیا عمار بیا علی پسې چی دنیا ته سترګې نغړی ریاست تا خلافت تا کرسی او ته بیا سترګې نغړی چپلوسی بیا نه کوي هغه بیا دا کسي چې ته علی دی چې ته حق دی مال تی ورپسې دی بیا یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ایدیای واحد سموده توله وای سندا و ان هغه کسان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې غوي پیوند اهل بیت او امامان او صحیح طریقې سره برقرار شي صحیح مضبوط ایمانی وي ایدی نتیجه کې کله معرفت او عشق صحیح شو وعملوا الصالحات بیا غد خپل مقتدا لیاره باندې روانيږي سيجعل لهم الرحمن ودا نتیجه چی شه ده بیا او سلای چی شه ده قران سلا خیلی ده بیا ایدی بیا سلا ده سيجعل لهم الرحمن ودا پروردگار عالم د کائنات عظیم او پاک او هسته او زړو کی دی محبت شوی بیا ډیره جوړه جمله ده یعنی څومره کائنات کې پاکه هسته دي انبیا دي اولیاء دي ائمه دي یو ټولو زړو کې ایدی بیا محبت ویو دا محبوب جوړیږي د ټولو پاکو هسته او دا معشوق جوړیږي دا محبوب جوړیږي د ټولو پاکو هسته او یعنی بیا دانشته چې مو پیژندې کنه پیژندې بیا پیژندګولین نه پیژندګولین نشته ورکی تو که امام نوریا ویل نه ته سوچ کا څه نه بم پیژندې تو ډیر ښه پیژندې بیا ډیره جوړه جمله ده تو بیا امام ډیر جوار پیژندې څه کله ته دا شلیارې نه امام رواني زیدیو مثال در کوم لخوې ګوتاو چوي مولا امام رضا علیه الصلاۃ والسلام د ما او تاسو اتم امام مولا باندې کلا ک صلوات وسمه اتم امام څه کله نشاپور ته لوړ وو خراسان طرف ته روان دي نشاپور کې امام قیام کړي وو اتم امام نشاپور نه څه کله روانيږي خراسان طرف ته مزال څه کله شروع کی مولا کجاوی کې اوخ باندې سپور ده سواره کې ده ساربان اوخ پړې نیولې ده مولا قافله روانه ده لیاري کې ایوځي کې تشیع جنازه کیږي وا جنازه 30 40 50 کسان هغه تشیع کوي چې دفن کی امام اچانک غاګ وکي اتم امام اچانک غاګ وکي ساربان باندې ساربان اوخ لګو دروا ساربان اوخ ودري امام تجلاب ونی سي امام رکوشي اوخ نظمکه تا تشریف راوړي امام خپل ملګرو ته وی چې دغه جنازه کې ز شرکت کوم دا جنازه کې ز حاضری لګوم امام څخه کسان روان شي مولا راشي هغه جنازه کې شرکت وکي مولا تشی جنازه وکي
هغه نه بعد کله قبر ته دا جنازه کوزوي امام خپل دا جنازه راوخلی قبر ته کوزه کی اوس راویا کسه امام سيجعل لهم الرحمن ود ولا آیه تا دلیل در کوم څکله مولا جنازه قبر ته کوزه کی کفن گانډي خلاصي کی قبله طرف ته مخ کی مولا خپل مبارک شندو سا ایدغ میت مرحوم رخسار باندې کلی باندې خپل مبارک شند کیک دی ماچی کی امام ټول دستور خپل په وکی قبر ته کوزه کی هر څه دستورات په وکی قبر نه خوري واچول شي دعا وشي امام روان شي اصحاب حیران وی سنیو خبر دا امام څومره نږدې ملګری و د صورت زیات امام سپاتې شوی و ما د توله څه کله انسان دا شه د مقتدا او پېشوال یارې باندې وي بیا پیژنګلې نه پیژنګلې خبرې نه رسي ورکې بیا چې ته معشوق د مولای محبوب د مولای زړه کې د مولای څه کله امام روان شي مولانا خلق پښتنه کې مولا جان دا یو پښتنه د نکوای شو دار تویا د کاس سوره مدینه ته ترغلې و څو ور مدینه ته ترغلې و مولا دې سمته اوس پر مدینه ته نه درغلې مولا تو سے اوسه پورې ملاقات نه وشوي امام د تیسه نه مو سے اوسه پورې ملاقات نه وشوي مونږ نه دلې اوسه پورې هغه بعد بیا هغه پښتنه کې مولا ته پیژاندې دو چوکو امام د تیسه زی ډیر خپې جندم دایا پیژاندم ایدی پلار نکاح پیژاندم ایدی حساب و نسب پیژاندم دو چوکو چونکه ایمان یاره باندې وو دای ما سره کې وو بیا دا شی ارتباط برقرار کیږي امام سره اگر در یمنی با منی پیش منی اگر با منی بی منی در یمنی ایو شاعر چی یمن په باره کې څکلا یمن کې د پیغمبر عاشق وو اخ کاس په باره کې شعر دا شی ویل دی چې یمن کې یا عاشق د رسول یې یمن کې ویل نه بیا پیغمبر سره نږدې که پیغمبر سره نږدې ویل نه چې عاشق نه صحیح معرفت ته نشته ده پیغمبر سره څنګه ته وګرځيګا قبر د پیغمبر سره جوړ شي ته یمن کې پیغمبر نن دور وریایي یو کلا که صلوات واست محمد و آل محمد باندې سيجعل لهم الرحمن ودا بیا د خاص په باره کې چې کوم دا شی عمل صالح باندې روان وي امام لیارې مانډي باندې روان وي بیا د ټولو کائناتو پاکیزه هسته او زلو کې دی محبت ده ود خدای چي ایوارزي مولا امام صادق نه چوک پختنه کې مولا جان دا ود شي ته ویل شي ود امام یو تفسیر دا شی او کې مولا دوتی چې ود نه مراد علي ابن ابي طالب ده سيجعل لهم الرحمن ودا یعنی دی کاسته بیا خدای علی ورګرځي څه مطلب ده مطلب دا ده چې چاه لبی تو صحیح حقیقی مینا ده معرفت ده هغه سه علی همیشه ور سره ده دنیا کیا ور سره ده قبر تم کیا ور سره ده مرګ تم کیا ور سره ده برزخ کیا ور سره ده میزان کیا ور سره ده صراط کیا ور سره ده پل صراط نیا ور سره ده جنت پوری ور سره ده د سوره خوش قسمتی دی یو صحیح حقیقی مومن د پاره سعالی د نه بیلیږي بیا مولا د نه جدا کیږي بیا ضرورت نشته مولا سے ساروي بیا مولا تو پس خپل رتی خپل د ترسي قران کې واد وایم آیات دي استنباطات اوس خدمت کې عرض کوم ډیر تکلیف نه در کوم کسه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه سوره بینه 7 نمبر آیه کې پروردگار عالم هغه سے کسان چې هغه پیوند صحیح کسانو صبر قرار شي پیوند واجنه صحیح مقتدا ونی سی سیلیار باندې روان شي یغوی عمل باندې عامل وګرځيږي اولئک هم خیر البریه کائنات بهترین کسان اندوی جوړيږي کائنات کې ټول نه بهترین کسان اندا جوړي دوی سلا به چي دیو دوی سلا ده پروردگار علم خپل ویلي دي دوی ته سلا څخه خدای ورکی جزات څخه خدای ورکی هغه ده څه دسه کسان ته خدای جزا دا ورکی جزاؤهم عند ربهم دوی سلا او جزا ده څه دوی همیشه د پروردگار قرب مقام دوی ته ملوي قرب الهی مقام څه وړو کې مقام نه دی څه د ملو شي کسا قرآن کې عند الملائکه ته کیا استعمال شوی دی د سنې سم ملائکی ته حساب کتاب وکي دی کیو یو ورته یو کاس منشي وته حساب کتاب وکي ویری کی خدای چې امام منشیان امام ملائکی دي امام ملائکی د څه کسان ته حساب نه کوي ویلی هغه حساب کتاب معلوم ده هغه حساب معلوم ده دوی جزا ما سره ده خدای ما سره وی ما حساب کتاب چوته نه دی معلوم ما حساب چوک نشي کوي البته مخکې ای کی به خدای د سیای جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدین فيها
دوی ته خدای جنت ورکوي، هغسې جنت څهغه کې بغات ورکی دي، چینې ورکی دي، ونې ورکی دي. خو دا صله دی دوی دنیا کې بدن و جسم تکلیف و ایواز کېدی، بدلی کېدی. سته کوم لمنځونه روژې وغیره جسم ته تکلیف میلو شي، د جنت کې څه د کوم باغات او دا شي نه دي که نه، دی جسم تکلیف صله دی. اصلي صله مؤمنانو ته دا نه دی، عند ربهم دی. خدای خپل ځان تر نږدې کوي، دا یو بیل مقام دی. دا صله د صرف بدن والا صله دی. اصلي صله دا دی رضی الله عنهم، خدای دوی نه رضی دی. رضی څه مطلب دی؟ یعنی خدای دوی سه مینه دی، دا د خدای زړو کې دي، دا خدای معشوق ګرځي، بیا د خدای محبوب ګرځي، مخکې یې رضو عنه، دا خدای نه رضی دي. مطلب دوی محبوبه خدای ګرځېدلی دی. ایدی واجه ذالک لمن خشی ربه، ایدی واجه دی چې چوکه خدای نه وډر شي، هغوی نتیجه صله ده دی. یو کلکه صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. اخیری روایت اوس خدمت کی عرض کوم که دا روایت ایمو قدیمی کتابوں کی موجود ہے. تفسیر فرات کی موجود ہے، مجموعی ورام یو عظیم کتاب دی، قدیمی کتاب دوا جلد کی موجود ہے. شپږم امام دغه قول دی، شپږم امام یې چې وارد خپل بابا امام باقر علیه الصلاة والسلام سره وم، كنت مع ابي، خپل پلار سره وم، خرجه امام پلار کور نه، امام بابا امام صادق علیه الصلاة والسلام کور نه ووتلو، روان حتی انتهینا الى القبر والمنبر، پیغمبر اکرم روضه ته، قبر ته، مسجد نبوي ته راورسېدلو. کوم ځای کې چې منبر دی د پیغمبر، قبر دی د پیغمبر، هلته راورسېدو. مسجد ډاک و، حافظانو نه، کاریانو نه، المنزو والا نه. امام هیچ چاته سوچ نشته، پام نشته، هیچ چانې غږ نه کوي. امام یوه ځای کې 5-6 کسان ناست وو، د مولا منون کی، د مولا صحیح لیارې والا کسان وو، ای مولا شیعه وو. مولا هیچ چاته سوچ نه وکړو. فاذا اناس من اصحابنا، یوه ځای کې امو اصحاب امو شیعه امو مؤمنان ناست وو. فسلم علیهم، امام سیده ویرغلو، هر څه پرېږدول، المنځو والا هر چې ولې پرېږدول، امام مغو باندې سلام وکړلو، مغو 5-6 کسانو باندې. امام یوه عجیبه جمله ورته ادا کړي، کله سلام وشي وعلیک السلام وایي هغوی، امام ورته فورا یوه جمله وکړي، والله انی لا احبکم، مولا ورته وایي چې ذات ذوالجلال خدای باندې مې قسم وي تاسو یې مؤمنه دی، تاسو ما باندې ګران یوئ، تاسو سم مینه ده. چې امام قسم درته وخوري درته وایي چې ګران یو رشه، دا بېله خبره ده، دا یو بېل مقام ده. څټه امام یوه بله جمله ورته وکړي، واحب ریحکم، نه صرف تاسو رنې ګران یوئ، تاسو بوی هم ونې ګران ده. که څه یو انسان دغه ګرمۍ کې خدا نخواسته ګرمۍ وشي، یو بوی انسان اڅي، دا یو بوی ده، دا بدن والا بوی ده. خې مؤمن و شیعه یو بل بوی شته ده، هغه بوی بهشتي ورکې دی مؤمن کې. او امام دی چې تاسو ته خدای یو بهشتي بوی در کړی دی، هغه بوی هر څوک نشي محسوسوای. مولا دی چې هغه بوی مو محسوسوو، تاسو هغه بوی هم باندې ګران دی. امام څټه یوه جمله بله اوسي کې، والله وحب ارواحکم، قسم وي خدای باندې تاسو ارواح سای مو ډېره مینه ده، تاسو روح سای مو مینه ده، نه صرف جسم سره. امام خو څټه یوه جمله ورته کوي، امام متقی د مینه ځکه د اعینونی علی ورع بورع واجتهاد، تاسو موسه دا پیوند برقرار وساتوئ، تاسو موسه دا ارتباط رابطه پرې نه کوئ، دا رابطه ډیره ضروری ده. دا رابطه څنګه برقرار وساتئ؟ امام داسې دی، بورع، تاسو دا رابطه داسې وساتئ، بورع، پاک دامنۍ ذریعې سره، پاک دامنی پاتې شوئ، با عفته پاتې شوئ، حیا خیال وساتئ چې کله پورې تاسو با حیا یوئ، با عفته یوئ، عفت و پاک دامنی مو برقراره دی، تاسو امام سره رابطه برقراره دی. واجتهاد، امام دوته هیڅ بله طریقه یې دا دی چې تاسو دین لیارې کې کوشش وکوئ، چې دا دین لیارې کې تاسو کوشش دای تاسو مو سره رابطه برقراره ساتي. یو کس دین باندې حساس وي، دیندارۍ باندې حساس وي، ایمان باندې حساس وي، المنظور رجوع عبادت باندې، عزادارۍ باندې، امام حسین باندې، معرفت باندې حساس وي، داسې کسانو امام سره رابطه مضبوطه ده. امام یو ټکی استعمال کو کنه چې تاسو بوی هم ونې ښه لګېږي. یو زه ریفرنس در کوم، تاسو زحمت ختم ده انشاءالله. پیغمبر اکرم نوا ورځې خپله یوه کوله، زوجه پیغمبر پختنه کې یا رسول الله څه واجه ده، کله هم تا لور زهرا سلام الله علیها کور ته راشي، ته اوس عجیبه دستور کوي،
ته بیبي ته ورمنې ته خپلې لور ته پڅېږي، حالانکې ته پیغمبر یې، ته ورته پڅېږي احترام کې، خو ته لور زهرا څه کله کوت کې واخلي مینه وسکۍ ته بیا بویاوې ویلې څه وجه دی؟ پیغمبر د ورته یې څه خپلې کولې ته دي تا ته پاته شته دی که نشته؟ اما لور زهرا نه د جنت ولا بوی رسي، دا څه عامه هستي نه دی، دینه بوی بهشت رسي، دا بهشتي بوی لري، دا نورانی هستی دی، دا معمولی هستی نه دی. و زه حیران یم مسلمانو ته څغ بوی بهشت دغه خوشبو ته چې بهشت ولا خوشبو خدای ور کړي وه دې ته یې اور څنګه ولګولو، دې دار ته یې اور څنګه یې وللو. و دا به زه ته داسې دی حواله در کم چې کله کربلا میدان ته مولا امام سجاد علیه الصلاة والسلام رغلی و، بني اسد او کربلا کې اسیا خوشبو اهل بیت خو خپل خوشبو ده، خو یو ځینه یو خاص عطر و خوشبو رسي. بني اسد پختنه کوي مولا امام سجاد نه مولا جان څه وجه دی؟ و خاص خوشبو عجیبه خوشبو محسوسو، دغه ځکه متعجبه غونډې کې خوشبو محسوسیږي. درې ورځې دا جنازې مظلومې تنې کربلا ګرمو ریګو باندې ایښي دي، اوس نه خوشبو رسي. بني اسد څه کله دا پختنه مولا امام سجاد نه وکړي، مولا امام سجاد ته یو بني اسد ورڅوي تاسو ته زی خوشبو ولا ځای وخیم، څه دا خوشبو د کوم ځای نه رسي؟ مولای ځان سره راولي یوې جنازې باندې څغه د یو سیافام تور حبشي غلام اسلمي ترکی جنازه وه. ای مولا یو غلام دی، ادنا غلام دی، تک تور غلام، حبشي غلام. څغه حیران و چې ما جنازې ته به مولا چې ته راشي که نه به راشي. یغه ذهن کې نه راتله چې زه شهید شم، زه امام لیارې کې قاتل شم. اما خو نشته کربلا کې اسیات چوک ازدارو در روایت حصہ ده چې کله ځمکې ته رغلی وي عامه څامه کسي چې هغه سارې چا خپل زنګونونه یخې دی مینه محبت ورسره کوي. چې کله یې ولیدلو زهرا زوی غریب حسین ورته ناست دی. دوی اسلامي ترکی جنازه و ازدارو څه مولا ورته وښیله چې دا د مولا صرف غلام مقام دی، ای مولا به څه مقام یې زدارو؟ دا معمولی هستی نه دي چې دغو سنن ما و تاسو ارتباط دی، خپل ارتباط باندې خپلو پیشویانو باندې خپلو مقتداو باندې فخر وکوئ. قربان مشم تاسو وړو هستی اوسه تعلق نه دی، تاسو وړه هستی پیشویان نه دي ګرځولي، عظیمې هستی مه دي. زی دی یوه نمونه نن د طرز کوم څخه چوک یغه یوه نمونه د کربلا پیر مرد اتیاو کالو نه پورته عمر حبیب ابن مظاهر علیه الصلاة والسلام اجرکم الله زدارو. ما تاسو ته عرض کړی و مولا حسین باب الله ګرځېدلی دی، د خدای دروازه مولا حسین دی. اما څه کله تاسو د مولا حسین دار ته زیارت ته ویر شوئ د مولا حسین دروازه څه دی؟ هغه حبیب ابن مظاهر دی. حبیب وړو کې هسته نه دی، وړه هستی نه دی حسدارو. حبیب ته باب الحسین نویلی شوی دی، قبله طرف نه څه کله مولا ته تاسو رڅوي که نه مولا سلام ته رڅوي، اول حبیب زیارت به تاسو کوئ، ویلی دا باب الحسین دی. امام حسین ته څه کله رڅي اول به د حبیب در سلام کوي. حسدارو وړه هستی نه دی حسدارو. حبیب باب الحوائج ده، باب الحوائج ده. یو کس یو عالم غټ عالم و حافظای خراب وا هیڅ حفظ نه کېدل، توسل وکړلو حبیب سره، حبیب دسه حافظه ویر کړله چې به پړواول بیا به سار نه په ویریدل ورنه. زدارو حبیب معمولی هستی نه ده کربلا کې. حبیب نه دوار منو نه دی. یو کاسی ایچه حبیب جان مو خوب کې ولیدل ما ورته ویل حبیب جان څه د ارمان دی؟ ایچه دوه ارمانونه مې دی دنیا کې. یو ارمان مې دا دی چې کاش کې دنیا ته راغلی وی خلکو ته مو اوبه ورکولې، یو ارمان مې دا دی چې کاش کې دنیا ته راغلی د زهرا زوی مطعم کې کېنستلی ژړا مې کولی، کلاکه مې د مولا حسین متمونه کولی. عزادارو نن تاسو د حبیب ارمان پرا کوی. عزادارو هغه حبیب ابن مظاهر څه پیغمبر ډیره مینه وسه کوله. مدینه چلو کې به کله پیغمبر یو وړکی وړه بچی پسې ورپسې شولو، هغه وړوکی بچی به راواخیستل کوت کې به ونه وللو، بیا به مینه وسه شروع که محبت به وسه شروع کو. پیغمبر نه به اصحابو پوښتنه کوله یا رسول الله دغه وړه بچی څه دوره مینه ویلې کوي؟ یا رسول الله دا وړوکی بچی ویلې د دوره ګران دی، دا خو د مظاهر زوی دی، حبیب د نبیږي. پیغمبر دوتی دي سمینه ځکه کوم چې دی ما حسین سره ډیره مینه ده.
اما وړوکی حسین ایدي مرګلی دی څه کله هغه څي داسې ورسته روان وي چې ته حسین څي مال ته دا څي مولا حسین قدم و خاورې رخلي سترګو سیمنګي دومره دا د حسین عقیدتمند دی عزادارو دا هغه حبیب دی چې مولا عشق کې څه کله مولا ته دعوت ورکړی وي د پلار بام ته بار ختلو بام نه ولوېدلو دنیا نه یورې لاړه دی څه کله مولا خپل بابا سره خونې ته د حبیب راغللو دسترخوان یې ورته غوړولی دی کسې څه حبیب ورباندې نشته دی مولا یوه جمله ورته کوي چې څو پورې حبیب دسترخوان کې موسه نوي ناست وره پورې حسین مړی نه خوري عزادارو هیڅ پلار نه غوښتل څه ورته وایي چې حبیب روح پرواز کړی دی چې کله مجبور شول هغې کمرې ته یې راوستلو چې کومې کمرې کې حبیب وړه جنازه ایښې وه یې څه مولا ننداره ورته وکړله ورته یې د حبیبه ملګریا ته یې ما د مدینې مرګلی نه یې ما کربلا پورې مرګلی حبیب ته یې نوي زندګي ورکړله عزادارو عزادارو نن حبیب ته وژاړئ کرارې سه ډېر تسلی سه وژاړئ عزادارو حبیب څه وړه هستي نه دی مولا څه کربلا ته ځي ډېر کسان یې ځان ستنه کړي دي لسم شپې ډېر کسان ستنه کړي دي اما حبیب هغسې هستي دی چې مولا خپله ورته خط لیکلی دی حبیب څه وړه هستی نه دی عزادارو حبیب هغسې هستی دی چې کربلا کې د علي مشري لور غیرتمنې لور عباس نه زورورې لور عباس نه زورورې خور اول وارې حبیب څه یاد کړی دی ولیا بی بی یاد کړی دی کله یاد کړی دی عزادارو چې کله به کربلا ته دو محرم نه وروسته فوجونه لښکرې راتللي کله به لښکر راغللو کربلا کې به شور بشور شولو هېڅ ولیا بي بي فیضا م ورته وله مورې فیضا بیړې سه وځه وکشه چوک رغلي دي چې کله به فیضا راووتله بیا به راغلله هېڅ بیبي ته ویله چې ورمنې د خولي لښکر راغلی دی بیا به لښکر راغللو بیا به یې پوښتنه ونه وکړه ورته ویله هرملا لښکر راغلی دی بیا به یې پوښتنه وکړله بیا به یې ورته ویله انس لښکر راغلی دی دویم محرم نه شپږم محرمه پورې عزادارو لښکرو باندې لښکرې درڅي اخري څه کله یو لښکر راغللو کربلا کې شور بشور شولو فیضا مورې واستوله مورې فیضا بیړې سه وځه وکسه چوک رغلي دي څه کله یې ولیدلو څه شمر لښکر راغلی دی څه خور ترور ته دی یی بیبي ته دی څه ورمنې د شمر لښکر راغلی دی څه دا خبرې واورېدله بیبي فورا جینه پاڅېدله فیضا م ورته دی مورې فیضا لږه لاړه شه بیړې سه ما ته ورور حسین لږ راوله څه کله ورور حسین ورته راوستله ورته یې د وروره حسینه ما سره کښېنه زه د دویم محرم نه قسم لښکرو نه لښکرې رڅي اوس یې تا کتې لښکر راغللو زړه مې ډېر ولرزېدلو ما ته دا وایئ تا دوره چوک نشته څه د زهرا زوی حسین مدد ته راشي هیڅ یوه جمله یې ورته وکړله خور یې ولیا ته خو خبره یې که نه څه د پیغمبر دا ورڅنګې تېر شو د ورمنې دا ورڅنګې تېر شو علي المرتضی دا ورڅنګې تېر شو حسن مجتبی دا ورڅنګې تېر شو چوک شته دي چې د حسین مدد ته راشي ورمنې یوه جمله ورته وکړه وروره حسینه ما ته داسې چوک معلوم دی چې هغه ته که خط ولیکي هغه درته راتلی شي ورته یې خورې وخویه نما یې څه دی یوه عجیبه جمله دی عزادور اول ورې حبیب نما ولیا بي بي خستی دی ورته یې د وروره حسین ای تو د وړکالي ملګری حبیب جان غوښتا دی که نه عزادارو دا جمله یې څه کله ورته وکړله یې څه مولا غږ وکړلو منشي ته څه راشه بیړې څه خط ولیکه ولیا بي بي ته ورته یې څه نه دا خط منشي له څو څه ما لیکه ورته یې وروره دا خط اکبر ښکلو ګوتو څه ولیکه اکبر ته دی ما اکبره ورې هر لګدال ته راشه څه کله رانو بسلو خط یې کله لیکلو عزادارو روایتو کې ځنه علماو داسې بیان کړي دي چې کله به مولا خط لیکلو بسم الله نه به شروع کولو دا ورې څه حبیب ته خط لیکي مولا بسم الله نه ورکي لیکي ورته ما اکبره زوی خپلو ښکلو ګوتو څه ولیکه انا لله و انا الیه راجعون خط کی جمله دا ولیکله من الحسین دا خط مولا غریب حسین طرف نه ده ای کله به مولا خط لیکلو جمله به داسې لیکله من حسین ابن علی دی ورید اکبر دی اکبر زویا امام بابا علی نما مالکا حبیب ته خط لیکم خط کی داسې ولیکه من حسین ابن فاطمه الزهرا حبیب جانا د زهرا زوی غریب حسین خط درته لیکم عزادارو څه کله خط وته ولیکلو حبیب جان
زه کربلا ته راغلی یم دیخنو نرغې کې نیولی یم چور چپیر دیخ نه دي امام مدد ته راورسېږه زه کله خات بندولو خور ولیو د وتی وروره حسینه وره خات ما بندوه یوه جمله یې ما طرف نه ولیکه خورې چې ولیکم ورته یې دا ټکې ورکې ولیکه حبیبه وروره زه کربلو ته بیله نه یم راغلی ما سه د علي نوڼې راغلي دي حبیبه وروره زه کربلو ته بیله نه یم راغلی ما سه زهرا نوڼې راغلي دي اجرکم علی الله اجرکم علی الله عزادارو هیڅ کله خات مکمل کړلو غوړي حسین داس خات به وکي هیڅ یو روایت ده ده ولیو بیبي ده وتی وروره حسینا ته داس خات ما پکاوه ما ته پرېږدوه د خات باندې زه ګوته ولګوم عزادارو څه کله خات ورته ولیکلو هیڅ حبیب خپلې کولې سه مړې باندې ناست دی عامه چامه حبیب کولې خولې کې غاړې کې مړې خاښه شوله حبیب ته د کولې ای داسې د بریخي لکه چا تږو یاد کړي وو لکه داسې د بریخي تږو کسانو یاد کړي وو عامه چامه وار وټکېدلو څه کله حبیب راووتلو ورته یې چوکې ورته یې انا برید الحسین زه د حسین کاسې یم حبیب څه وکړل کاسې تخپو کې پرېوتلو ډنډې نه یې ماچي کړلو لاسونه یې صاف کړلو خات یې راواخیستلو خونې ته رانوتلو عزادارو کاسې دې بلې کمرې کې کېنولی دی کله یې خات خلاص کړلو خات کې مولا مظلومیت څه کله ولیدلو یې څه کولې پوښتنه ورنه وکړه حبیبه وایه راته خات چا ته راپه راغلی دی ورته یې د زهرا زوی غریب حسین خات رسولی دی دا راته وایي څه ورکې لیکلي دي یې څه لیکلي دي حبیبه زه کربلو ته راغلی یم که امام مدد ته رسېږي لسم ورځې نه مخکې کربلو ته راشه اجرکم علی الله عزادارو حبیب مته همدې ښه کلاکه کلاکه وژړوئ هیڅ کله دا جمله یې واورېدلې کولې یوه پوښتنه ورنه وکړه حبیبه بیا د څه اراده دی ورته یې زه حیران یم خلخوانه چا ته پرېږدوم تا چا ته پرېږدوم عزادارو څه کله یې دا جمله وکړله حبیب کولې څه وکړل چادر یې راواخیستلو ټیکرا یې راواخیستلو حبیب ته دی حبیبه چادر یې تو وي توره ماته راکړه زهرا زوی حسین د غاړي کربلا ته تماسې خلخوانې پښتنې کوي هیڅ حبیب د وتی کولې امتحان مې در نه خستلو امتحان کې پاس ولې عزادارو حبیب څه وکړل مسلم ته وویله حبیب خپله سوارۍ تیاره کړه غلام ته یې ویر کړله په بلې لیارې کوفې نه ووتلو عزادارو یې وځي کې غلام ولاړ دی حبیب ته انتظار کې دی څه لږ حبیب لیټ شولو هیڅ هغه د حبیب واس بار بار بخپي اس کولې کربلا ته یې اشاره کوله هیڅ غلام ده یوه جمله ورته کوي هغه آس ته دي آسه مه خفه کېږه که اکام نه راشي حبیب نه راشي زه خپله تا کربلا ته بیایم دا جمله حبیب واورېدله عزادارو په ژړا شولو جمله یې وکړله حسین دوره مظلوم شوی یې اما غلامان د یدوي عزادارو کربلا ته څه کله حبیب رسیږي ډېر منستړی کوم څه کله کربلا ته حبیب راورسېدلو مولا غږ وکړلو عامه څامه وسانر نږدې شول مولا غږ وکړلو عباس وروره اکبره زویا قاسمه وریره بني هاشم ټول صاف کې ودرول راوزوی اما د وړکالي مرګلی حبیب راغللو عزادارو خیمو کې شور شولو تکبیر نارې وچاتې شولې حبیب راغلی دی حبیب راغلی دی حبیب استقبال ته ټول راووتل ورمنې ته څه پاته ولګېدله حبیب جان راغلی دی یې څه یې وکړل فضا ته یې وله مورې فضا لږ امام ورور حسین ته وایه لږ حبیب ما ته راولي یوه خبره ورسه کوم عزادارو څه کله یې حبیب راوستلو پردې نه اخ طرف ته توجه مو ما طرف ته وي اخ طرف ته ورمنې دی بی بی ولاړه دی دس طرف ته حبیب دی حبیب ته یوه جمله وکړله حبیبه ای زهرا نوڼې د سلام در باندې کوي حبیبه یې تو ډېره شکریا وي عزادارو حبیب څه کله ای ورمنې سلام واورېدلو کربلا ځمکې نه ولوېدلو بېهوشه شولو خدایا زهرا نوڼې دا ورېځه راغلله حبیب نه سلام وکړلو یو فریاد وکړو یوه مظلومه حسینه